सिकंदर हयात खान शेरपो से हयात द मिल्ली रहबर सिकंदर हयात खान शेरपो सीनियर वजीर सूबाई चेयरमैन जनाब अदा आगाज को हर कला दासी تاسو وګورئ نو هغه خلک بیا که موږ وګورو د 13 کاله راسې نه زمونږ په دې سیمه باندې داسې یو اور لګېدلی دی چې په هغې کې وینه زمونږ توی شوه مشران ځوانان میندې خویندې حتی کې بچي زمونږ شهیدان شو هغه سلسله مغه شانتې روانه وه او د هغې څه فایده زمونږ قام ته یا زمونږ دې خاورې ته رانله د پاکستان په آیین کې خو دا لیکلي چې دا یو وفاق دی او 4 صوبې دي او دا 4 صوبې به یو ځای چلو خو چې کله نه دا ملک جوړ شوی دی په عمل کې د یوې صوبې یا د یوې قوم چې دی بالادستي ده د ورکوټي صوبو وسایل هم هغوی استعمال کړل په فیصلو کې د هغوی فیصلې او د هغوی نقطه نظر ته زیات فوقیت او اهمیت ورکړی کېږي او مونږ چې دی هغه لحاظ سره قرباني مونږ ورکړه خو د هغې ثمرات مونږ ونه لیدل په پاکستان کې دننه مونږ په 3 ځایونو کې تقسیم شوي په خیبر پختونخوا کې په فاټا کې او په بلوچستان کې حالانکه پکار دا وه چې دا یوه صوبه وي په 2م نمبر باندې به لوی قوم په دې ملک کې دننه وو او بیا به چې دی بیا به زمونږ یو خپل حیثیت مونږ دا مطالبه ستاسو په وساطت کوو چې د فاټا باري کې چې کوم کمیټې رپورټ پیش کړی دی د کابینې فیصله نه د وفاقي کابینې فیصله نه کمیټې چې کوم رپورټ پیش کړی دی چې دا په صوبې کې ضم کوي دا دې فوراً په دې باندې عمل وکړئ مونږ ستاسو په وساطت سره دا مطالبه کوو چې د چین پاکستان اکنامک راداري چې ده چې په هغې کې فوراً دی د خیبر پختونخوا او فاټا خلکو له خپل پوره حصه ورکړی شي او په هغې د عمل شروع شي دا نه چې صرف په کاغذي د دهشتګردۍ نقصانات افغانستان کې هم کېږي دلته کې هم کېږي دې لپاره ضرورت دا دی چې موږ دواړه ملکونه دواړه حکومتونه د کینی او مشترکه عمل د دې